السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ به نن تاسو ته د غریبۍ د راتلو اسباب ذکر کوو چې په انسان باندې غریبي په کومو اسبابو او کومو شیانو سره راځي. خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یې نو زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. په هغه اسبابو کې اول سبب دا دی چې انسان زر مونځ کوي. یو انسان دی مونځ ته ودرېدو او مونځ یې لا پوره کړی نه دی، قیام بیا رکوع پوره نه ده، بیا چې کوم دی سجده پوره نه ده، بیا قاعده وغیره. دویم سبب دا دی چې کله انسان تش بول یعنی تشې متیازې په ولاړه باندې کوي. او دریم سبب دا دی چې د تشو متیازو په ځای کې اودس چاراندام کوي، یعنی کوم ځای خلک تش اودس ماتې کوي هلته دې اودس چاراندام کوي. او څلورم سبب دا دی چې په ولاړه باندې یو انسان اوبه څښي. او پنځم سبب دا دی چې کله په خوله باندې یعنی په پوکي باندې ډیوه یا باتی وغیره مړه کړي. او شپږم سبب دا دی چې کله انسان خپل نوکونه په غاښونو باندې کټ کوي، د ناخن کاټ په ځای باندې په غاښونو کټ کوي. او اووم سبب دا دی چې کله انسان په لستوڼي باندې یا په لمن باندې خپله خوله پاکوي. نو په دې څیزونو سره به په انسان باندې غریبي راځي. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې د دې څیزونو نه ځان وساتو او دا کوم څیزونه چې موږ ذکر کړو دا موږ په غور سره وورو او د نورو ملګرو سره شیر کړو.